دا آیات عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای چې دا آیات د نزول په اعتبار سره د ټول نه اخیری نازل شوی دی او د دې آیات نه تقریبا 21 ورځې وروسته بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو او بعضی روایتو کې چې 9 ورځې وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. د دې نه مخکې د سود د حرامو د حلالو د جایزو د ناجیزو ټول ذکر تیر شو. وروسته الله پاک جل شانه دې ورځ د قیامت ته چې کوم نه متوجه کو چې وتقوا او یریږي یوم د هغه ورځ نه ترجعون یعنی د هغه ورځ د عذاب نه چې هغه 50,000 کال ورځ 50,000 کال ورځ به وي. نو کو تاسو سود کوئ نو دا سود پرېږدئ هغه ورځ ډېر خطرناک ته په هغه ورځ باندې به تاسو ته الله پاک د دې سزا درکوي. نو الله پاک ورته د قیامت هغه ورځ چې کوم دی ور یاده کړله چې دا حلال او حرام ذکر شو نو که تاسو د حرامو نه نشئ صبرېدلی نو د قیامت تا ورځ ځان ته را یاده کړئ نو بیا به ډېر په اسانه سره سود نه صبر شئ او ډېر په اسانه بیا تاسو حلال ګټئ د حرامو نه به ځان ساتئ ځکه چې دا ورځ ډېره خطرناکه ده. هغه ورځ به الله جل شانه ډېر زیات غصه وي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به الله پاک ته چیغې وي چې یا الله پاک زما امتیان سره حساب کتاب شروع کړه. امت تنګ شوی دی خلک په آدم علیه الصلاۃ والسلام ته راشي او هر انسان به دومره ځای وي چې صرف 2 قدم چې کوم دی په یو ځای باندې لګي دي نور ځای به دته نه وي او هر سړی به بربند وي. عائشه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه تپوس کړي الله پیغمبره دا خلک چې بربند وي نو د خلکو له به حیا نه ورځي ځکه عائشه رضی الله عنها ډیره حیا نه کوه. نبی علیه السلام او فرمایل او عائشه رضی الله عنها د الله پیغمبر خلک په یو بل ته نه ګوري. نبی علیه السلام وی ای عائشه دا دومره خطرناک ورځ ده چې په دغه ورځ به د ټولو خلکو نظرونه د الله په عرش باندې یو بل ته به څوک نه وي. هر سړی به د خپل مناسب عمل مناسب خولو کې ډوب وي څوک په ټاکونو پورې څوک په زنګونانو پورې څوک په نومه پورې څوک په تر سره پورې په خولو کې ډوب وي. هر سړی په دغه ورځ نفسي نفسي وي یا الله زما مثلا پلار به د زوی نه تختی زوی به د پلار نه تختی مور به د لور نه تختی لور به د مور تختی هر سړی به د یو بل نه تختی او د دې وجه به تختی چې زما حساب کتاب خو لا پاتې دی اسنه ډیره نیکی وغواړي د یو بل نه به تختی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه مخکې به خلک ټولو انبیو پسې آدم علیه السلام پسې ابراهیم علیه السلام هر یو به عذر پیش کړي زه د الله مخې نشم. یو د دواړو جهانو مبارک سردار صلی الله علیه وسلم به هغه به چې کوم دی په سجده باندې پریوځي الله ته به جاړي الله به ورته وفرمایي محبوبه سر اوچت که څه غواړې وي الله پاکه ګرمي ده سخته ورځ ده ځکه ورځ به نور دا به نیزوار وي ځمکه به د تانبي وي دا نور د ځمکې نه څومره لرې دی څومره تپش او څومره زیاته ګرمي پکې نو چې ځمکه د تانبي شي او نور چې کوم دی نیزوار شي څومره سخته ګرمي به الله خلک تنګ شوي د نبي علیه السلام به حساب کتاب شروع الله پاک به وفرمایي حساب کتاب شروع کوم خو ما سره به کوي حساب کتاب څوک. نبی علیه الصلاۃ والسلام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې ته نه دی په شا پریوزي چې زه د الله مخې له څنګه لاړ شم ما څه کړي دي بیا به نبی علیه السلام په زور ور مخکې کی او دې به د الله مخې ته داسې نشي ودرېدی لکه د ګډ چې بچی پیدا شي په کم ټایم کې او دا بچی په خپلو خپلو نشي ودرېدی دقسې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله د یارې نشي ودرېدی په درېیمه پیره چې ور مخکې کی او الله رب العالمین ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د خپل شان مطابق وګوري د الله غصه به یخه شي امت سره به نرمي راولي الله به دې سره حساب کتاب وکړم دغه ټول مال ټول جان ټول وخت زما په پیغمبر او زما په دین باندې لګولي. نو الله نبی علیه السلام به ابوبکر صدیق ته چا د وجه زموږ د استاد د پاره به مخکې کی چې د الله غصه یخه شي د الله رحم راشي دا غیر نه پس په بیا چې کوم د حساب کتاب او په دغه ټیم کې به د دغه د قیامت کې چې کوم خلک دی به دومره تنګ شوي دی به یا الله موږ د جهنم ته لړ شو نو د حساب کتاب شروع شي د دې سختۍ نه خلاص شو نو دی خو له جهنم به لیدلی نه کنه دی خو صرف دک سختی لیدلې ده دی وی چې موږ جهنم ته لړ شو د دې سختۍ نه خلاص نو هغه ورځ الله پاک دلته کې یادي چې هغه ورځ ځان ته مخې ته کوي د حرامونو چې کوم الله سره ونغاړي حرام مه حرام مخوره. نبی اسلام فرمایي ته کوم سړي یو نونه دا چې کوم دی حرام او ګډه تلړه د هیڅ قسمه عبادت نه قبليږي او نبی عليه السلام غونتی مشفق پیغمبر رحم دل پیغمبر هغه فرمایي دا وجود د جهنم د لپاره ډیر مناسب دی چې کومه غوخه دا په حرام سره لوي شي. حرام او د حلال ذکر تیر شو اوس الله پاک هغه ورځ طرف ته متوجي کی چې ډیر ورځ سوچ وکړي چې تاسو دا سختی را یاد کړئ او الله پاک تاسو ځان خپل مخې ته کوي د رب عدالت مخې ته کوي او هغه سخت ورځ مخې ته کوي تاسو به ډیر په اسانه د سود نه صبر شئ د حرام او د رشوت د دې نه به صبر شئ د ګناهونو نه به صبر شئ ځکه دا ټول نه اخیری آیات دی د دې آیات نه وروسته نبی عليه السلام نه هر ورځ یو ورځ وروسته بیا نبی عليه السلام وفات شوی دی. واتقوا یریږئ یوما د هغه ورځې د عذاب نه د هغه ورځې نه
ان د هغه ورځ د عذاب نه ترجعون تاسو واپس کولی شي فيه به دغه ورځ کې الى الله الله طرف ته ثم بیا توفى پوره ورکولی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت یعنی بدله د هغه څه کسبت چې د کړی وي دنیا کې نیک عمل کړی وي نو داغه د ذره به ته پوره بدله الله ورکړي او کو بد عمل کړی وي نو داغه به ته الله بدله ورکړي لا یظلمون الله پاک په فرمایي چې نن روز پتا سو باندې ظلم نکېږي کو یو نفس نیکی کړي دا داغه به پوره ثواب الله ورکړي کو بدی کړي داغه پوره ثواب ورکړي توفا پوره ورکولی شي کول نفس هر یو نفس تما هغه سو کسبت چې د کړي نه بدله د هغه سو کسبت چې د کړي په دنیا کې وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم نشي کولی یعنی چې کوم نیکی کړي بلکې د تبع عمل نامه مخامخ شي الله به ته فرمایي چې بنده د عمل نامه ته وګوره زما پرشتي چې کوم تاسو په اعمال باندې مقرره وي تا باندې خصوصیاتی نه دي کړي چې تا یو نیک عمل کړی دی داغه ثواب کم دي کړی وي یا تا یو ګناه نه دی کړی تا پسې چې کم دی ګناه دي کړی وي د عمل نامه ته وګوري دی اقرار وکړي چې الله پاک نه دی پرشتو ظلم کړی دی بلکې دا څه کړی دی ما په دنیا کې کړی او دی باریان شي چې دی خو نه وړه ګناه لیکل پریخي دی نه غټه ګناه لیکل پریخي دی نه وړو کې وړنی کې لیکل پریخي دی پرشتو نه غټه نه لیکل پریخي دی نو د دې بدله بوت الله پاک په آخرت کې ورکړي دی وجو نه کې کوي چې پوره بدله ته ملو شي د ګناه نه ځان ساتي چې الله پاک داغه سزا تاسو له درنکي